چې ژبه دې وي خواره نو په خپله به خوارېږي. 19 شاعر یم ما په وخت باندې خبر کړئ. پرون په کوچ درمیانه بټانو کې د یوسفزۍ ادبي دوستانو یاد او د هوټ کالج په اشتراک باندې یو خوندوره مشاعره وشوه چې پکې د صوبې د ګوټ نه شاعرانو ګډون وکړو. د پروګرام مشر کوربه پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزۍ و. د مشاعرې صدارت د میدان سره تعلق لرونکي شاعر نور الهي تیمور کولو. پروفیسر بغزاده دانش صاحب او پروفیسر اقبال شاکر صاحب خصوصي میلمانه وو. د مشاعرې آغاز د تلاوت کلام پاک نه وشو. بیا د یاد صدر محمد حبیب عابد صاحب ټولو راغلو میلمنو ته هرکلی وي او د الخیام نیوز او د هوټ کالج د ملګرو خصوصي شکریه ادا کړه. مشاعره کې د یوسفزۍ ادبي دوستانو یاد د ملګرو بشمول سودیر ساده، ریاض درمان، رضوان شمال، نعیم سحر، محمد وسیم، زار یوسفزۍ، غنی غردنګ، ناصر امین، فضلدار فضل، ساجد افغان، طالب استاز، طاهر الطاف، اقبال جان، فضل حکیم اندلیب، باچا سعید سعید، کفایتیار بخاری، آزاد بخت آزاد، پروفیسر راهیشا راهی، پروفیسر اقبال شاکر، پروفیسر بغزاده دانش، پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزۍ او د مشاعرې صدر نور الهي تیمور کلامونه وړاندې کړه. د کیمرمین معاذ الله سره الخیام نیوز بټانو کوزدیر. هغه چې هر یوې تپې ته په جرګه به ورتلو هغه سالار چرته کې ګورم خو سمې نه خوري. نو اخره شعر دی چې هر چا توکړي شلګزۍ شملې د سر عابده، هر چا توکړي شلګزۍ شملې د سر عابده، سر د داستار چرته کې ګورم خو سمې نه خوري. نو لکه غوایي غونته د هر یو شي نه چک مه کوه، لکه غوایي غونته د هر یو شي نه چک مه کوه او پښتون زلمي درته ویم کارونه سپک مه کوه. دا تور کمیس او سپین پرتوک د پنجابیانو کار دی، دغه پیشن ګورې را دی خوا دا اټک مه کوه. او میپل ته ګورم نو هله پکې خبرې کوه، د مسي جړا غونته په هر ځای کې چورلک مه کوه. او یو تبلیغي او کوستاني ته ووایي چې دا زمونږ د نبي څه نام و، څوک د پاتراکه کته نه پېژنم. یو ښځې ګاډي کې الټۍ کولې، ما کلنډر ته وې شاپرې ورکړه، هغې وې خانه څه خوړلی نه شم. هسې سپلمۍ ته مې نن فکر کوو، هسې سپلمۍ ته مې نن فکر کوو که اوس د دې دا خټپۍ وې خوږې نو په غمونو مې څه شړق راچوو. ښه ده چې داسې یو رواج نشته دی چې درنه ښځه مراوره تللې او بیا دې بېرته په ډولۍ کې راوړې. یو کم سلی دی نمونه ښایسته لکه ګلونه، دا الله یې ذاتي نوم دی. دوه کم سلی صفتونه د الله د نوم نه زار شئ، د دې خدای نه په قلار شئ. او دې میخانه کې لاس د بري کار دی، زار لیونی دی په زور وار نه نیسي. دې میخانه کې لاس د بري کار دی او زار لیونی دی په زور وار نه نیسي. او یو غزل ویم چې ستا ژبه غمخواري ده بس په ساندو غم راځي ده، ستا ژبه غمخواري ده بس په ساندو غم راځي ده، ما زره زره راټول کا خوره شوي ځان ځاني ده. د غزل یو څو شعرونه چې هسې خو په خوله باندې اسانه ده، هسې خو په خوله باندې اسانه ده، نوره دا د زړه خبره ګرانه ده. چرته پروت په یو ډیران دی، چرته خاخ کې اویزان دی، چرته پروت په یو ډیران دی، چرته خاخ کې اویزان دی، دا چې سری سری ښکاري دا زما د قام ګریوان دی. سود به پسه کې وي مدام په دې سودا کې ګرځي، سوداګر خلک چې هر چرته په دنیا کې ګرځي. او چې زړی تور وي پرانا کې په تیاره کې ګرځي، چې زړی تور وي پرانا کې په تیاره کې ګرځي، چې زړی سپین وي په تیاره کې پرانا کې ګرځي. راته ګرانه د هر څه د پښتو ژبه، د شکرونه خوږه د پښتو ژبه، د شکرونه خوږه د پښتو ژبه، راته ګرانه د هر څه د پښتو ژبه. اغیار وایي پښتو ژبه د مټاکه، اغیار وایي پښتو ژبه د مټاکه، خو د ریښمو نه پسته د پښتو ژبه. د خپل وطن په باره کې زما وطن کې د په خیال پابندي
زما وطن کې د پخیال پابندي هم د پرشتیا په قیل قال پابندي او د ګلاب رنگ ګلاب کې نه پرېږدي څوک د ګلاب رنگ ګلاب کې نه پرېږدي څوک دلته په حسن او جمال پابندي او الک جونکای اچای کسړی پرېږدي الک جونکای اچای کسړی پرېږدي خود جنۍ د پشینخال پابندي تلا هغه سي د پولو لیونی خلق لاړه پس پوګمۍ باندې قدم دي او نه سوی قرارې مومي نه دردونه نه سوی قرارې مومي نه دردونه په زخمونو یې عبس طبیب مرهم دي او اباسین صاحبو کرونده چې د دروغو پکې کیږي کرونده چې د دروغو پکې کیږي دې موسم له بلا نوم د کم موسم دي په دې ښار کې تش مازغه دي د چا زړونه نشته جوړ په دې ښار کې تش مازغه دي د چا زړونه نشته سترګې خولې ډېرې دي خو ښکاري چې غوږونه نشته او ما تل اظهار کړی په مینه کې د ګل په ژبه ما تل اظهار کړی په مینه کې د ګل په ژبه تشتې مې چاڼ کړې غرونه ګورم خو ګلونه نشته او وایم چې څوک ځان ته نږدې کړمه نږدې شم چاته وایم چې څوک ځان ته نږدې کړمه نږدې شم چاته بې مخه خلک دي د چاړو مخونه نشته سترګو ګلابونه دي تازه ساته ملنګې همداسې دي د مخ د آینه ساته ملنګې وارو وارو کاږو واږو باڼه ساته ملنګې وارو وارو کاږو واږو باڼه ساته ملنګې هېڅ یاره له چا مه کړه زړه ډاډه ساته ملنګې یخ ډېرې لیونۍ که دا په کومه ډډه لاړې یخ ډېرې لیونۍ که دا په کومه ډډه لاړې راځه خواته مې کښېنه دا روزه ساته ملنګې د ذهن په کنډول کې بغزاده ساته ملنګې د ذهن په کنډول کې بغزاده ساته ملنګې او سر دانش درته بلیږي ډېوه مړه ساته ملنګې د دواړه والو هم زه ذموار یم ستا د دواړه والو هم زه ذموار یم ستا د دواړه میخکو تاوان په ما شو او سر تاسو راشئ نو الله روزي رسان دی تاسو راشئ نو الله روزي رسان دی په ګمراه کې د اوبو تاوان تاسو راشئ نو الله روزي رسان دی په ګمراه کې د اوبو تاوان په ما شو ته یې راوړه چې دې قام ته یې په سر کو شاکر صاحب ته یې راوړه چې دې قام ته یې په سر کو زه یې اخلم د پګړو تاوان په ما خبرو کې شروع شي قصیده رانه اوږده شي خبرو کې شروع شي قصیده رانه اوږده شي او جانانه ستا په حسن تبصره رانه اوږده شي د فن په نیمګړتیا باندې مې پوهه یم جانانا شاکر صاحب د فن په نیمګړتیا باندې مې پوهه یم جانانا خو خیال چې زورور شي جو چپه رانه اوږده شي مننه د فن په نیمګړتیا باندې مې پوهه یم جانانا خو خیال چې زورور شي جو چپه رانه اوږده شي او سر مقطه رانه لنډېږي او مطله رانه اوږده شي مقطه رانه لنډېږي او مطله رانه اوږده شي یارانو په نظمونو کې کیسه رانه اوږده شي او لهجه مې د روژۍ ده په ما ګرانه د یارانو لهجه مې د روژۍ ده په ما ګرانه د یارانو په شعر کې مې سکته شي او سکته رانه اوږده شي لهجه مې د روژۍ ده په ما ګرانه د یارانو په شعر کې مې سکته شي او سکته رانه اوږده شي او جانانه چې رانه شي روژه ماتې له والله چې جانانه چې رانه شي او روژه ماتې له والله چې بیا هېڅ مې زړه ته نه کېږي روژه رانه اوږده شي